بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين، سيدنا ونبينا وحبيب قلوبنا وطبيب نفوسنا وشفيع ذنوبنا ومولانا أبي القاسم محمد، اللهم صل على محمد وآل محمد وعجل فرجه، ومولانا ومولى الكونين أبي عبد الله الحسين، والغريب والمظلوم، ولد شان ولد فان بلا غسل ولا أكفان. قال في آخر وقته من الخيام يا أخت زينب ويا أم كلثوم ورقية، خصوصا سكينة عليكن مني سلام، وهرمه من الكربلاء إلى كوفة والشام يسرى، ورأسه من الكربلاء إلى كوفة والشام يحدى. أما بعد، قال الله تبارك وتعالى في كتابه المجيد: بسم الله الرحمن الرحيم. كل نفس ذائقة الموت. صلوات اللهم صل على محمد وآل محمد وعجل. رب العزت د دنیا د پاره د جهان د پاره ځنه قوانین جوړ کړی دي، او قوانینونه یو قانون د الله رب العزت مارګ دی چې انسان دنیا ته راشي، لاس کوله شل کوله څلوېښت کامه زیاته زندگی د وکړي، دغه انسان بیا یوه ورځې دغه دنیا نه رحلت کوي، دارالفنی نه دارالعبدی طرف ته ځي.
خو دغه انسان چې دغه دنیا ته راغلی دی الله رب العزت دغه انسان بغیر د هدف نه دی رسولی. سترګې وغړوو الله رب العزت قرآن مجید کې کله یو انسان امتحانو کې گرفتاری ځنه مصیبتونه ور باندې رسي نه بیا خپل لیار یو ته قرآن ښیي چې دغه مصیبت ویلې تا باندې راغللو څه وجه وه څه سبب و چې دغه مصیبتو کې ته گرفتار شولې. یو مقام باندې الله رب العزت ته چې وما اصابکم من مصیبه فبما کسبت ایدیکم ویعفو عن کثیر. تانی مصیبت راغللو خو دغه مصیبت د تو اعمال وجه نه چې کوم عملونه تو خپله کسب کړي دي خپله د کړي دي کوم رفتار کوم کردار د تو او کردار وجه نه تو باندې مصیبت راغللو. دویم مقام باندې بیا الله رب العزت یی ولما اصابتکم مصیبه قل هو من عند انفسکم. آیا طولانی دی کومې څه ما مقصد مغه متن راوخستله چې الله رب العزت ته یی چې هغه شی چې تاسو خپل نفس سره وکړلو خپل نفس خپل ځان وجنه وکړلو هغه وجنه مصیبت راغللو. د قرآن آیه شان نزول ته سترګې وغړو جنگ احد نه ورسته دغه آیه راغله. کله جنگ احد وشولو احد نه ورسته خلق رجا مشول اعتراضونه شروع کړل چې مو شکست څنګه وخړلو مو حق باندې مو رسول الله مخې شخصیت وو د شکست مې وخړلو. هغه وخت کې الله رب العزت ته یې د تاسو کوم عمل وکړلو عمل مو کوم وو چې رسول الله چې هغه د الله جاته رسول الله چې هغه الله ولی دی هغه خبره تاسو نو منله ته مو تویل چې هغه تنګای پرې نه کړوي تویل چې واپس شوي جنگ طرف ته تاسو غروب باندې وختلوي و تختیدلوي هغه واجنه الله طرف نه د مصیبت تاسو باندې راغللو. دغه مصیبت کې تاسو گرفتار شول دی واجنه چې د هغه رسول دغه حجت خبره تاسو نه اوریدله هغه عمل واجنه الله طرف نه تاسو باندې مصیبت نازل شولو. د یو مصیبت چې انسان خپل اعمال واجنه هغه باندې چیرې مصیبت راځي مصیباتو کې گرفتار کوي. دویم مصیبت چې قرآن مجید خی هغه امتحان دی خو هغه امتحان مؤمن د پاره دی چې د پاره الله رب العزت دغه مؤمن امتحان کوي د پاره امتحان کوي چې دغه انسان الله رب العزت چې د ما تقرب ته حاصل شي لکه الله طرف ته راشي ایمان طرف ته واپس راشي د سکاس بیا الله رب العزت امتحانو کې گرفتاری او کله دغه انسان امتحان کې گرفتار شولو دغه انسان بیا دغه امتحان پاتې لګي چې دغه انسان ظرفیت څومره دی آیا دغه انسان د شکر کوي که کفر د کوي که شکر یې وکړلو هغه ځکه الله رب العزت بیا بشارت ورکوي د سکاس ته کما کفر وکړلو اندغه کس د ایدیوړې امتحان واجنندي واجنه د بیا دنیا او آخرت اردوا دي خراب شي. کله دغه امتحان کې انسان کامیاب شول الله رب العزت دې ته معنوي درجه ورکړي پورته راخیږي. او قرآن مجید واضح ایت ولنبلونکم بشیء من الخوف ونقص من الاموال والانفس والثمرات وبشر الصابرين الذين اذا اصابتهم مصيبه قالوا انا لله وانا اليه راجعون. انسان د مختلفو شیو سره امتحان د شي امتحانو کې د گرفتار شي خروشي دغه انسان هغه وخت کې کله صبر وکړلو هغه وخت کې الله رب العزت هغه صابر کاسته به بشارت وکړي. هغه کس بیا کله مصیبت کې راغللو وته چې انا لله و انا الیه راجعون خالق زی تو طرف نه راغلم برگشت مې تو طرف ته ده. مصیبتونه مال طرف نه انفس طرف نه مختلفو شکلو کې امتحانات الله رب العزت روشي. خلنا نسترګي وړو د قران مجید کې دی ایو شیطان نظر واخلم چې پروردگار عالم دغه انسان مختلفو شیو سره امتحان دی کوي خو نه یو شی خوف دی. آیا دغه خوف
زه ځان دپاره وایم تاسې ټوله بزرګان یوې ځان دپاره وایم څه دغه خوف آیا دا ښه نه وي څه کله یې وړوکې غوندې کې مصیبت ما باندې راشي وړه مشکل سره روبرو شم وړې دمکۍ سره داسې نه وي زه بیا خوف کې ما تسلیم شم واپس قدم را واخلم داسې ښه نه وي څه دوج کې غوندې کې همو تاریخ وکسو د اهل بیتو سیرې ته که لږې سترګې وغړو مو کوم یو وخت کې مونږ هر یو مصیبت راشي اول بیا کربلا ته سترګې وغړو کوم یو مشکل را باندې راغلو ائمه اطهار علیه السلام ته سترګې وغړو هغوی مو ته څېره پرېږدولې دی مو ته لیاره ښیلې دی اوس که چېرې زه نشي نه خوف کوم سترګې وغړم چې ما اهل بیتو څه کړي دي ما هغوی لیارې باندې روان شم بیا به ما ته پاته ولګېږي څه آیا ما ته خوف کوله پکار دی چې یا نه پیش قدم پکار دی چې زه اهل بیتو لیارې کې خپل ځان قربان کوم نن کومو حالاتو سره روبرو شوي یو چې پاکستان سرزمین خاصې مو دپاره مومن دپاره بلکې کلا جهنم سرزمین دی خپل ځمکه دی خپل ځمکې سره محبت لرو ایمو ځمکه دی همدغې ځمکې باندې مو قربان شوي یو که بیا ته نه دفاع کوو همدا مو بېته نه کوو که ستو یا ستلي ما دی ستو بیا مو بې ستو او هر ځمکې نیوکسه زیاده وینه ده پې مو ته لګي هماغې ځمکې باندې خیانت هم ورسره کېږي قربانۍ هغې مازه وړو وړو طلباو ته لاس شولی شي ویلي چوي لاس لږې سترګې وغړوو د هغه څېراو ته پاتې شي وه هغه خبیثې شجرې والا هغه خبثات والا د بني عباس او د بني امیاو سیاستو ته پاتې دی نن کوم خوف مو نه کوي هغه کربلا وجې نه کوي نن کوم خوف مو نه کېږي هغه اهل بیتو وجې نه کېږي چې دا یوه داسې مکتب سره تعلق لري چې دغه مکتب ظلم ته سره نه ټیټوي که ظالمانو پاڅېدلې بیا یې ذلیل و خوار یا کوي مثال ورته راوړو نن د مو تاسې صلات واستئ مولا باندې اللهم صل على محمد وآل محمد نن کوم امام شهادت شپه د ورځې د امام حدی علیه السلام د بني عباس او د خصوصا بني امیه دور خطش خو د بني عباس ټولنه بدترین دور دغه دی چې امام حسن عسکری علیه السلام او امام حدی علیه السلام دو کې وخت لري چې خپل کور کې خپل خونی کې محاصره دي خپل خونی کې جاسوسان ور باندې ویل ور دي حرکت نشي کولای ویلی هغه امام محاصره ویلی امام در حالی که خاو تا پاتی و مودیا کسو تاریخ خاو چد کسی و مکان باندې و ځي کیا اهل بیتونه آشیاونه چې دی و حکومت دا خطر نه و چې هغوی ظاهري دنیا په سلوټ شي حکومت طرف ته وګرځيږي نه یو ځي کیا نه و مګر هغه با وجود همیشه دشمن خوف کړی دی نه کوم باندې هر څه ظلم کوي هغه الا د څه دای وی خبيث شجرې سره هغه خوف سره دی وخت دی مولا تستر یو مولا امام حسن امام حدی علیه السلام هغه مظلوم امام چې سامری ته کوم حالات سره مدینه نبی کوم حالات سره رواني چې کله بیا سامری ته ورسې امام یو داسې مکان کې واچي یو داسې ځکه د چي نه اول ضرورت نه کوم مکان امام د پرتیری کې ته نه دی شوی امام یو د غلامانو او د فقیرانو ډیر لاندې ځکه مولا واچولو وختلت هغه شي سره د مولا توهین وکي د مولا اهانت وکي د غلامانو د فقیرانو ځای کې مولا ور عزت یې راکړله ایو صحابیه او ترڅ مولا د تاسو دشمنی وجنه دا کین مولا کله بیا د کرامات الله څخه باندې تیری خپل اندی مکان باندې د بهشت منظر او تخیص مود پر پارک نه کی مود پر دوځي دا ظاهر کی هغه کسي اما څه مو که سوغه دوی نه کسي هغه ته بهشت مراحل خی بهشت او تخی هوري او تخی علمان او تخی مختلف بهشت نهرونه او تخی خاځکه لګسترګي وړو چې هغه متوکل لعنت الله علیه هغه کله یو ورځي باندې امام د پاره خپل لخکار جمع کوي وېڅ چې مولا باندې خپل خوف او چې مولا وډر کی چې مولا ته چې نه موسره دومره لخکر دي موسره دومره خالق دي چې مولا مکه کیوم ونه کی مولا په نه چې کله مولا الور مقام ته خجای مولا ته کله غوخل نو مولا ته چې زوز غوړې ته خپل پوج وخم خپل سپین ته زوخم مولا کله
دا امامات زور سره کله هغه ته خپل د امامات زور ښیي چې هغه فرشتې کسي چې هغه مصلاح دي هغه وخت کې هغه متوکل لعنتي بې هوشه کېږي. امام ورته وایي چې ته دا خیال ما کوه چې زه دغې ظاهري دنیا باندې تا سره جنګ وکړم. نه، امام ته چې جنگ آخرت په باره کې دی. زه غواړم تا آخرت آباد کوم، ته لګوې خپلې دنیا دپاره. زه تاسې آخرت آبادۍ دپاره لګیم. زه دغه دنیا تا نه غواړم چې تا دنیا د نه واخلم، دنیا دې ته آباده کړم. دې شي باندې زه تاسو نخته کېږم. نه مو همدغه پیغام د وخت دغه حکمرانو ته ورکوو چې یاد وساتئ دغې ظاهري حکمرانۍ وجې نه تاسو سره د مو نه جنګېږو، که نن هر ځمکې باندې مو قیام کوو، هر ځمکې باندې پڅېږو. یاد وساته مو لګیا یو دنیا ما آباده کړو، آخرت تاسو ته وښیو چې آخرت څه ته دنیا کې تاسو ته عدالت وښیو چې دنیا زندګي کې څومره خوند دی. خڅه کله د علي او د اهل بیت او عدالت سره تاسو زندګي باندې روان شوي. صلوات واسطه مولا باندې. اللهم صل علی محمد و آل محمد وعجل. نن د هغه امام شهادت ورځ ده چې یوه ورځ یو جاسوس خبر ورکوي همیشه دپاره ایمو معاشره هغو کسانو خرابه کړي دی چې هغه لګیا دی دشمن ته مخبري کوي، جاسوسي کوي. چونکې د اهل بیت و مودت یو شرط ده چې ایمو رازدار وي. ته یو شی رازداری دی، ایمو رازدار شوی، تاسې ایمو راز بساتئ. اما هغه کسان چې هغه مخبري کوي، جاسوسي کوي، یو بل مؤمن خپې وایي، نو زه بنده ورته وایم چې هغه کوم ځای کې د علي مودت او د اهل بیت مودت اعلان کوي چې زه هغوی سره مودت لرم. جاسوس راغلو، متوکل لعنت الله علیه ته خبر ورکوي چې کوم نه یو خط راغلی دی مولا ته چې غواړو موږ قیام وکړو. مولا صحیح کې د خلافت دوباره تا ته موږ راوخلو دنه. شپې ټایم و حمله یې وکړله د مولا کور باندې، متوکل کسان راغلل. مولا یې داسې حالات کې ولیدلو چې جنماز باندې ناست دی. کور یې تلشي کو یو کې قرآن و یا څو کتابونه ورکوي. خو دومره ظالمانو دومره ظلم یې وکړلو چې مولا کور لباس کې حتی مولا ته دومره مهلت نه کوي چې لباس واچوي د ظالم دربار ته وسلور شي. مولا یې داسې حالات کې کور نه وباسلو. کله د ظالم دربار ته مولا لاړلو، هغه ظالم ته خبر ورکوي متوکل لعنتي ته چې د مولا کور کې مو صرف دوه شونه ولیدو، یو مو قرآن ولیدلو، یو مو څو تاریخي کتابونه، یو مو څو حدیثي کتابونه ولیدل. خو مولا مو که لیدلو سجدې حالات کې و، مولا مو ولیدو د المنځه حالات کې و. د مولا کور کې مو بل چې نه و موندله. هغه وخت کې هغه خبیث هغه لعین مولا ته ډېر احترام ورکوي. خو دا څنګه احترام و؟ سړی ته تعجب کوي چې د ظالم مخ ته شراب ایښي دي او مولا ته شراب تعارف کوي چې مولا شراب وچکه. دا د مولا څنګه اهانت دی؟ واقعا سړی تعجب کوي چې مولا مو یو وړوکی اونکې طلبه وایي مو په مخکې چوک داسې کار نه کوي. هم زه حیران پاتې یم چې څه خیل ته خلکو د مولا څه خیل ته مظلوم و هغه دعوه کې وخت یې راغلو چې ظالم د شرابو تعارف ته کوي، شراب وچکه. خو یو دا مقام دی، مصیب نه کوم، خو یوه نکته مې ذهن ته راغله چې یو دا مقام دی. اما یو مقام د شام دربار د یزید دور دی چې هغه ځای کې ظالم مخ ته شراب ایښي دي. واقعا حیران پاتې شي څه حالات و. شراب و ګیلاس یې لاس کې دی، بل لاس کې لخته دی. هغه شرابي هغه خبیث هغه لخته راخلي هغو شنډو سره دغو شنډو توهین کوي چې هغه شنډې رسول الله څپولې. زه حیران پاتې یم. هغه دربار کې خو د حسین وړه بلبله سکینه یې ولاړه. هغه ځای کې خو د
حسین که در من خود شریکت الحسین بی بی آوی نورا وا زنیم خبر وڑی بی بی بخپل ترور تا څنګه ویږي ته راغلی وی دا به کړی وی ترور ظالم ته وایي چې مو بابا شندو سره زما صاحب دلته نه کوم رڅوم زه کوفې ته رات علي میړنۍ لور وه کوفې کې شهزاده وه کوفې کې هغه قرآن تفسیر درس ورکولو قرآن یې خلکو ته ښیلو خلک به د بیبي زیارات ته راتلله اما یوه ورځ دی چې همدغه بیبي کوفې ته روانه دی خو داسې حالات سره روانه دی چې یوه ورځ یې ورته یو وارې چې دخلېدلی علي ورته غږ وکړلو بیبي په شپې هرنو بسله خلکو ته یې وویل چې ډوې مړې کوي داسې نه وي د تاسې پور روشنیه د مور لور چادر باندې پرېوځي خلکو ته یې اعلان وکړو چې پام کوئ کورونه راونځئ اما یو وخت داسې دی چې علي میړنۍ لور دې رسي یوه حالات سره د بیبي راوځي کوفې ته خلک کورونه راوتي دي چوکبامو ته ختلی دی مختلف جشن د مناو کېږي علي میړنۍ لور د کوفې ته هرنوځي مختلف صدقو نظرانو براند کېږي بیبي باندې څه کومې صدقې راتللې واړو بچیو ته بیبي په مخ کې شوله واړو لاسونه بیا واړو واړو بچیو لاس نه بې صدقې واخیستلې صدقې مو باندې حرامې دي وازدار ام حبیبه د دغه حالات کسې یو ور نږدې شوله دوه قسمه نقل شوی دی یو ور یې چې ام حبیبه همدغه جمله واورېدله یې چې د صدقه اخیستل د رسول الله خلخانې باندې حرامه دی د بیبي څه یې ویله یو ور یې چې نه ام حبیبه نه مخکې شوله بختنه یې وکړله ویله وکې دی الله زه یو سوال دپاره راغلی ویله سوال د څه دی ویله ما خپلې ورملې نه اورېدلې دی څه قیدیانو دعا د قبلېږي ورملې ما دپاره وقیدیانو ما دپاره لږه دعا وکړو ویله څه دعا وکړو اوس بیبي پېژندي که نه څه حبیبه راغلی دی بیبي داسې حالات کې راغلی دی څه وینځه د خپله ورملې نه پېژندي ویله قیدیانو ما دعا وکړو ویله څه دعا ده ویله ما میړه سفر نه لاړ د دعا وکړې چې سفر نه سالم راشي ویله دعا به وکړو ویله بله د څه دعا ده ویله دعا مو دا دی چې ما خلخانې تاسې خلخانې غوندې کې در بدر ماشه ویله بل د څه سوال ده ویله بل سوال مو دغه دی چې زړه مو ډېره خواهشه ده چې یو واره د خپلې ورمنې زیارت ته وکړم زه به دومره ویم یو وارې به ترور وړې لور ساکله دمغه تو کړې ما وړې لورې ساکله لږه وړه لاسونه تسبو کې وچادګه ما وړې لورې ساکله زه دعا وکړم ته امین نه وایه وازدارو بیبي دعا وکړه وړې بلبلې امین وله ښه اخري جمله یې څه ورته وکړه واو مې حبیبه دعا د قبول شوله ویله څنګه هغه ویله چا زیارت چې ته راغلی
هغه زیارت ول پر هغه ورمنې زیارت وکړلو یو ام حبیبه په لړزو شول ولادت یې ویل زه ورمنه زینب الله کوفې ته راغلی یم یو ام حبیبه حالات په بدلول شو ویل دا کېدل نشي ویل چې ورور مې علي علمدار ویا چا باز غوندې کې ورور وی هغه بیا کوفې ته راشه چا علي اکبر غوندې کې ورور ویا هغه بیا دې حالات کې کوفې ته راشه چا حسین غوندې کې ورور بیا کوفې ته راشه څه ورته واه مې حبیبه لګي سترګې وغړوه زور حسین سره راغلی واه مې حبیبه لګي سترګې وغړوه عباس ورور یار سره راغلی ده لګي سترګې وغړوه خیالمان یار راغلی ده مې حبیبه کله دا حالات ولیدلو ګریوالې وژلوله بېهوشه شوله